د ادم خان پولیس مقابله جعلي و. ادم خان او د هغه مرګري پولیس نیولي وو او د هغې نه پسې وویشتل. د 6 کروڑو روپو الزام چې کوم لګېدلی دی دا قصه څه وه؟ د ادم خان د موبایل د فارنزیک نه د کومو پولیس افسرانو او اس ایچ اوګانو ډیټا ملو شوې ده او رابطې ملو شوې دي. د 3 غنټو په پولیس مقابله کې ادم خان او دغه 2 مرګري خو ولګېدل، خو د 3 غنټو د فایرینګ په تبادله کې یو پولیس اهلکار هم نه زخمی شو او نه نور نقصان ورسېدو. ادم خان څنګه او څو ډزه لګېدلې؟ ادم خان او دغه د مرګرو نه د پولیس مقابلې نه بعد څه اسلحه نه وه ملو شوې. ګرانو کتونکو دا ټول هغه سوالونه دي چې کم په سوشل میډیا باندې روان دي. راځئ د دې ټولو سوالونو جوابونه د اس اس پی اپریشن پیښور مسعود احمد بنگش نه اورو. سر کله نه چې د ادم خان او دغه نور کسان چې کوم پولیس مقابله شوې ده سر په سوشل میډیا د هغې حوالې سره ډېر داسې خبرې چلی چې یاره دا څنګه پولیس مقابله وه. نو زه وایم که زمونږ کتونکو ته د دغه پولیس مقابلې ډیټیل لږ تاسو ووایئ چې څومره پولیس تلي وو، بیا څومره پولیس مقابله شوې وه، څومره ټایم؟ جی بالکل دا یو ټیم و، دې سربراهي ډي ایس پي صاحب کولو، دې سره مو والا 5 ایس ایچ اوز اور 40 نه لږ بګ پولیس اهلکاران وو، هغې کې ایلیټ والا هم وو. دا چې کله هلته هغې سوسایټي ته ورسېدو دا ګراو وکړو، بیا دا دو کوشش وکړو چې دا دې گرفتار کړو، لیکن هغې طرف نه ریټیلیشن وشو اور فایرنګ وشو. هغې فایرنګ کاروایي کې چې دا که نه بیا پولیس هم جوابي کاروایي وکړو. دا د هغې سوسایټي کې هغه کیمریز هغه ټول ویډیوز جوړ کړي دي، خلکو ته ارد ګرد کورونو ته هم پته ده. اور موسټ امپارټنټلی چې یو شیشه وغورځېدو، هغه موږ پولیس والا خپې باندې هم شیشه ولګېدو، چې شیشه مات شوی و که نه هغې خپې باندې ولګېدو. انیویز بیا دې ته کوشش مو ډېر وکړو چې دا ګرفتار کړو، لیکن هغې چونکې بار بار پولیس باندې فایرنګ کولو، هینډ ګرنیډز ویشتي دي، بیا هغې ریټیلیشن کې پولیس جوابي کاروایي کړې. د خلکو یو سوال دی که نه، وایي چې لکه دوی هم دغه کسان هم 3 کسانو تاسو وایئ چې هغې هم په پولیس باندې ډزې کړي دي، هغې وایي چې پولیس کې څوک هم نه دي زخمي شوي، نو هغې په دې وجې نه په دې پولیس مقابله باندې سوالونه اوچتوي. جی اصل کې دا ګوره هغو کور کې دننه وو اور 2 घेराव کړو فرست. سیکنډلی هغه نیکسټ 5 منټس کې سیکنډ کور ته وړېدلی دي، دا بل چا کور و. بیا نیکسټ 10-15 منټ کې هغه 3م کور ته وړېدلی دي، دا بیا یو بل کور و. دی وجه نه چې دا که نه هغه خپل کور خو پرېښو، هغه 3م کور ته لاړ دي که نه فایرنګ کونو باندې پولیس باندې ډېر زیات فایرنګ کولو. اور پولیس ریئلی صرف ګرفتارولو ولې چې موږ ته یو مطلوب هغه اور ډفرنٹ کیسز اور ډفرنٹ تھریټ کالز، دی وجه نه پولیس ګرفتاروي وو. لیکن چې څوک فایرنګ کوي بیا به ډیفینیټلی پولیس جوابي کاروایي به کوي. سر کله چې د پیشتخرۍ والا د ویډیو راغلی نو هغې کې سټارټ کې پولیس 324 کې اف آی آر کړی، بیا چې کوم د وایس میسجونه رالل دا 788 د هغې د وجې نه پکې ایډ شوه که نه؟ جی بالکل، یو خو تھریټ کالز او بل دا ده چې بیا هغه بعد کې چې شی کلیر شو چې دا خو ډېر زیات دا یو ټرر پھیلاو شو. اگر تاسو ویډیو کې وګورئ ټرر پھیلاو شوی که نه، بزنس کمیونټي اور چې کوم شریف خلک دي یریږي، او هغې نه باوجود هم چې دا پولیس دا ویلو چې یاره دا ګرفتار کو، زنده اریسټ کو، لیکن چونکې هغې پولیس باندې کاروایي نه کولو. اور پولیس همیشه تاسو ته پته ده چې همیشه پولیس سټیټمنټ دا وي چې یاره سرنډر څوک کوي سټیټ مخکې موږ ته هېڅ پرابلم نه وي که نه. خو چې څوک بیا پولیس سره فایرنګ کوي، مقابله کوي، ډیفینیټلی بیا لا انفورسمنټ ایجنسیز وي چې څوک هم وي هغه ریټیلیشن کوي. سر ادم خو تاسو وایي 788 کې نورو کیسونو کې مطلوب و ده سره چې دا کم مجاهد او سمد اریان مړه دي، سر دې پولیس ته څه کیس کې مطلوب و؟ یار 2 باندې هم یو 2 کیسز ډیفینیټلی وو. اور بل دا ده چې 2 ټول هغې مرګري وو ګینګ کې چې کله په پولیس فایرنګ کېږي بیا خو پته نه وي چې مخکې څوک ده. لا انفورسمنټ ایجنسیز کې دا خو دننه پته نه وي که نه چې بیا مخکې ټیرریسټ دي، څوک دي، کریمینل ده، شریف ده. خو چې څوک داسې کاروایي نه کوي اور پولیس باندې هغه خو سرنډر شي که نه سټیټ ته که نه، هېڅ پرابلم نه وي. سر د دې نه اسلحه ریکور شوې ده چې یا خالي خولونه؟ ځکه اوسه پورې چې کوم ویډیوز راغلي دي هغې کې داسې څه په نظر نه راځي. جی بالکل شته دي، خو هغه چونکې پنډۍ پولیس پنډۍ جوریسډکشن ده، هغه سره اف آی آر اور هر شی هغه کوي لګیا.
اچھا سر د دې پوسټ مارټم راغلی تاسو ته معلومات شته وي چې د 18 ډزه لګېدلې دا څه خبره شوه دا ماته ایگزیکټلی ونه ده پته چې دا پنډۍ پولیس کړو د پوسټ مارټم هغه ته مو ریکوست کړی ده چې موږ تراکي خو هغه پنډۍ پولیس سره ټول هر شی چې دا پنډۍ جوډیشن کنه اف آی آر الته هر شی الته سر په سوشل میډیا باندې د ډیر زیات د پولیس حواله سره د پولیس خلاف بلکې دا ډېرې خبرې روانې دي د پولیس مقابله حواله سره چې هغه د پولیس خلاف دي د دې حواله سره پولیس مخکې څه خیال شته سره د خلکو خلاف جی بالکل سائبر ایکٹ के खिलाफ مو بو اپلیکیشن ورکو او دو خلاف مو بو اف آی آرز به رجسټر کوو جی ګرانو مرګرو د ادم خان او داغه د مرګرو د پولیس مقابله حواله سره چې کوم سوالونه تاسو په ذهنونو کې او کوم سوالونه په سوشل میډیا باندې د اغه ټولو جوابونه تاسو د اس اس پی اپریشن د خلینو اوریدل د پولیس ذرایع وینا دا چې د ادم خان نه چې کوم موبایلونه ملو شوی دي او د هغه د مرګرو نه د هغه موبایلونو فارنزیک روان دي د پولیس ذرایع وینا دا چې د هغه موبایلونو نه د پولیس افسرانو کې د اس پی نواله تر حوالدار اس ایچ اوز او ډي اس پی پورې داسې شواهد ملو شوي دي چې د دې خلکو ادم خان سره رابطه وه د پولیس ذرایع دا هم وینا ده چې دغه فارنزیک مزید هم روان دي تحقیقات به کیږي د دغه رابطو که فرض کو دا رابطې ثابت شوي او انکوایري په دې باندې وشوه او دا کسان چې کم پولیس افسرانو رابطې کړي دي یا دا هم ویل کیږي چې کم په سوشل میډیا باندې د پولیس حواله سره کم نیگیټیو پروپاګاندا روانه ده نو هغه کې دغه پولیس افسران او اهلکاران ملوث دي د کوم چې ادم خان سره پر رابطو کې د فارنزیک ریپورت کې کوم رابطې راغلي دي نو پولیس وایي دغه شیزونو بټولو تحقیقات کیږي چې په دې کې څوک پولیس افسر هم ملوث وي دغه خلاف به محکمانه کاروایی کیږي دین علاوه د پولیس ذرایع دا هم وایي چې د هغه د موبایل کم فارنزیک شوی دی په هغه کې د پیښور د نورو جرایم پیشه خلکو د رابطو ثبوتونه هم ملو شوی دي د پولیس وینا دا چې دغه ټول خلکو باره کې بم مزید انکوایري کیږي ځکه چې په دې کې اورو چې بعضې داسې خلک هم دي چې هغې سره د ادم خان ډېرې زیاتې رابطې شوې وي دې کې مونږ کوشش وکړو چې تر اوسه پورې کم ریپورټ او یا کم خلکو سوالونه د هغې جوابونو کوشش مونږ وکړو چې مونږ اس اس پي نه هغه خبرو تپوسونه وکړل مزید هم که په دې کیس کې څه اپډیټ راځي نو زه به انشاءالله هغه تاسو سره ضرور شیر کوم